ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. 152 نمبر آیات تے دے سورۃ الانعام. ولا تقربوا او تاسو منزدی کی گئی مال الیتیم مالونو د یتیمانانو تا الا باللتی مگر پا اغی طریقی ہی احسنو چاغا بہتروی حتی تردی پوری منزدی کی گئی مالونو د یتیمانانو تا یبلغا چی ورسیگی دا یتیمانان اشدہو زوانی خبلتا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَفُرَوَرْ کوئی تول والمیزان او جوک بالقسط فانصاف باندے لا نکلف نفسا منگا تکلیف نور کو یو نفس لان الا وسعها مگر پتاقت داغ باندے وَإِذَا قُلْتُمْ کلا چتاسو خبری کوئی فعدلو نو انصاف کوئی ولو کانا ذا قربا گر کوي دا خاوند خپل ولی وبعهد الله اوفو فلوزنو دا الله باندې پرواله کوي ذالکم وصاکم دا کارونه تاسو وصیت کوي په دې باندې تاسو ته لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ. مخکې تحریمات الله ذکر کول سو قسمونه داغی کارونو نه بیان شیو چې الله حرام کړی دي. نو زور سبق رایات که یو پاغي کې شرکو چې دا الله حرام کړی دی، دویم پاغي کې د مور و فلار نافرمانی وا چې الله حرام کړی ده. ځکه الله خالق دی، خو د خالقیت ډیوټي الله والدینو ته والا کړی. الله پیدا کول کوي خود پیدایش دا ډیوټي الله مور فلال لور کړی ده. نو په مخلوقاتو کې د حقوق الله نورستو حقوق العباد دی، او په حقوق العبادو کې اولنې حق د مور فلار دی، او په مور فلار کې بیا د ټولو نه زیات حق د مور دی. ځکه د بچی په پیدایش کې ډېر تکلیفونه مور برداشت کوي. درې حقونه د مور دی او یو حق د فلار دی. ولی مور دا ماشوم په ګیړه باندې تر د 9 میاشتو پورې دا ماشوم د مور په ګیډه کې، نو دا تکلیف ته وګوره. نو یو حق د دې شو. دویم حق د مور 2.5 کاله پورې د رضاعت په ورکول دي، نو یو حق د دې شو. او یو حق د پیدایش شو چې څومره تکلیف دا د پیدایش په وخت کې د مور ته ملاویږي. نو 3 درجه د مور حق دی. د صحابي د قول مطابق یا رسول الله فما باندې فوالدینو کې زیات حق د چا د بیستا د مور، وی دینه پس بیا ستا د مور، دینه پس بیا ستا د مور، وی دینه پس وی بیا ستا د پلار. نو د مور حق چې دی دا ډېر سیوا دی. د والدینو د حقوق په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د مؤمنانو و د چانه چې خپل مور او پلار خوشاله وي او خوشاله ته نمړ شي، وای دې د فوجي چې د مارب زمانه خوشاله ده. او د چانه چې د مور او پلار خپوي نو د دن خپل رب خپه ده. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. د مور او پلار رضا د رب رضا ده،
او د مور فلار خفغان د رب خفغان دی. دا خبره تسلیمول پکار دی چې مور فلار دا رب بیان دی، دا زمونږ تربیت کوونکي دي. الله تعالی د تربیت او د فایدایش ډیوټي دی تواله کړی دا. نو څنګه چې د الله حق دی په مخلوق کې بیا د مور فلار حق دی. اولنې نمبر. دریم نمبر الله چې کوم کار حواله کړی دی هغه د اولاد قتل دی. که هغه په ګېډه کې وي، که هغه په حمل باندې وي، او که هغه وروسته فایدایشي او په مختلفو طریقو باندې د اولاد وجل دا هم څه دي؟ دا حرام او ناروا دي. که هغه د غیرت د وجې نه او که هغه د ولږې د وجې نه. د مکې خلکو به د غیرت د وجې نه وجل. څلورم نمبر کار. دریم نمبر بے حیايي الله حرامه کړې ده. زنا الله حرامه کړې ده. که هغه پټه وي او که ښکاره وي، که هغه کلی عام وي او که هغه پټه وي. ولا تقربوا الفواحش، څنګه چې ولا تقربوا الفواحش وي دقه شانته ولا تقربوا الزنا وي. دارنګي د مسلمان بلکې د انسان وجل په ناحقه طریقې باندې دا الله حرام کړی دی. الا بالحق، مگر فحق باندې. نو په حق وجل په دریو طریقو باندې جایز دي چې یو سړی علی الاعلان مرتد شي، یو سړی شادي شده زنا وکي، او دریم نمبر یو سړی قصدن سو قتل کړي دی به قصاصن وجل کېږي. چا څوک وجل نه دی دی به نه وجل کېږي. چا زنا نه ده کړي دی به نه رجم کېږي. او څوک علی الاعلان مرتد شوی نه دی دی به هم نه وجل کېږي. په دې دریو طریقو باندې د یو انسان وجل جایز دي، د دې نه علاوه جایز نه دي. خدا حکم دا د جرګې مشر، دا د جماعت مولوی صاحب، دا د علاقې منبر، دا وزیر اعظم دا نشي ورکولی. دا بشری قاضي دا آرډر ورکوي چې دا مرتد دی وجلی شي، دله د رجم ورکړل شي او د قصاص کړلی شي. د دې اختیار د حاکم د قاضي القضات سره. ولا تقربوا مال اليتيم نه بل تحریمات ذکر کوي چې هغه د یتیم مال هغه ته نږدې کېدل دي. د یتیم مال نن سبا په مختلفو طریقو باندې اغستل کېږي. د دې وجنه چې دا یتیم خو به د خپل تر، د خپل ماما یا د خپل نیکه سفرد وی کنه، دغه د نظر لاندې دی. په دې طریقه باندې د یتیم مال باندې داسې سيزونه اخلي چې سبا د رالو شي او د سره بیا هیڅ نه. په مختلفو طریقو باندې علما کرام ذکر کوي یتیم د مال نه با ته دغه په پلار پسې په غیر دغه د اجازه نه خرج نشي کولای. که هغه ته اوله هم چې بچي موږ ستا په پلار پسې د امي خالالو کو، ستا په پلار پسې موږ د جمعې ما خامونه وکړو، نه و چې وکینو. نو که هغه سبا مطالبه وکي چې زما په پلار دا زموږ دکان دی، زموږ فټې دی، یا زموږ فرافرټي د وغیرہ وغیرہ، نو ته به ته خو موږ ستا په پلار پسې خیرات کړی دي. که دا ماشوم اوه هم چې وکي پسې خو ته به پسې نه کې، ځکه د خپل معاملات نشي سنبالولی. علماء کرام ذکر کوي 33 سال پورې حتی یبلغ اشد، 33 کال پورې به ته انتظار کېدلی شي. بعضې مفسرین ذکر کړي دي نه 18 کال پورې به دا د ځوانۍ دور دی په ده باندې، دونه پورې به د مال هغه نشي لګېدلی. د دې وجې نه یو سړی په خپل رور پسې په خپل زوی پسې خیراتونه کوي، صدقې ورکوي، هر قسم چې کوي، خو د یتیم مال به په دې کې نشماري. نو چې سبا رالو شي و چې هغه دکان چې کوم هغه پټه او موټر چې کوم خو موږ ستا په پلار پسې خیرات کړی دی، نو دا مال څه شو؟ د دې اجازت شرط کې قطعا نشته، په دې خیرات ثواب هم نه میلاوي. ته پسې د خپل طرف ورکا، ستا خو هم رو کنه، تا ته هم څه میراث پاتې شوی دی کنه. نو د یتیم د مال حفاظت دا پتا باندې اولین فرض دی چې د یتیم د مال حفاظت پته کې. نو د یتیم مال ته به نږدې کېږي هم. ولا تقربوا مال اليتيم، منیز دیکھیږي مالونو د یتیمانو ته، الا باللتی مگر فاغه طریقې هي احسنو چې هغه خیسته وي. په کومه طریقې به د یتیم مال ته نږدې کېږي؟ ګوره، د یتیم د فلار نه گاډی پاتې شوی دی، موټر ته پاتې شوی دی، یا ته نه فیکټری بینک بیلنس شې پاتې شوی دی، پاغه ځنه کاروبار شروع کا، ګټه نیموا او سر اغلق ده. ټیک ده کنه؟ ته چې بل د کې قرض راخلې، دغه قرض د یتیم د مال نه راواخلې.
جو هغه قرض هغه ته واپس کا، ځان به خپل کاروبار چلاوا، ځان نه پکې دکان وباسا، ځان نه پکې بل څه کاروبار شروع کا، خدا مال به د یتیم یي ګټه نیموا او سره غل سکوا کدا الا بالتي هي احسن. او قران مقدس ذکر کوي کچرته تم مالدار نو فل یستعفف، بیا به ځان بچ ساتي، بیا د بل ځنه ځان له کاروبار ذریعہ جوړه کو خود یتیم مالو مې استعمالو. سورۃ النساء 10 نمبر آیات ګورئ، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، یقینا اغا کسان چې خوري مالونه د یتیمانو په زیاتی سره، انما یاکلون فی بطونهم نارا، نغور زیدیو په خپلو گیډو کې مگر اور، وسیصلون سعیرا، زردا چې دیو به داخل شي جهنم ته. نو د یتیم د مال چې د سمره کېږي ځان بچ ساته، الله حرام ګرځولې دی. واوفوا الکیل، او فرور کوي الکیل جوک والمیزان او وزن، بالقسط فانصاف سره، بل پناف او تل کې کمه کول الله رب العزت حرام ګرځولې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، عبد الله ابن عباس راوی دی رضی الله تعالی عنہ فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی تاجرانو تاسو ته دوا کارونه داسې حواله کړل شوی دي، د کوم دوه کارونو فوج چې تیر قومونه تباه شویو، یو نافت او بل تول دی. دکانداران حضرات، تاجران حضرات، څومره پورې چې د تجارت د پیشې سره وابسته خلک دي، نن سبا د هغوی ظلم وګورئ. د ټماټر کریټ چې جوړی د مارونو نو وی سیمپل پکې راغونډ کړي، نو لاندې به کچره ور واچي، سر کې بوله سری سری دانې کی دي. نو چې د پیازو بورې ډکې نو الکه وای جال والا غوټې سکي راغونډې کوي. دا ظلم دی کنه دی؟ دا کوي په کثرت سره، په هر شي کې درې څلور بورې نخدارې دای په ټرک کې سیمپل په منډای کې د شوباده د پاره دا پکې یي، الکه وای سیمپل پکې کم دی، وای دا پکې سیمپل دی. د پیازو په بورې باندې غټي 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 دا پکې جال جوړ کی، وای دا پکې سره سیمپل دی. دا ښکار ظلم دی کنه دی؟ په دې چل باندې عادیان سمودیان د شعیب علیہ السلام قوم په دې چل تبا شي وخه. څوک چې دا کارونه کوي د تب الله سنوي واوري. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ راوی دے فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دي، اے مهاجرینو کلا چې تاسو په پنځو خبرو کې مبتلا شنو هغه وخت په تاسو حال وي. نمبر 1، کلا چې په یو قوم کې کل عام فحاشي شروع شي، الله به پدا سي داس په دې خلکو داسې بیماریاں مسلط کی چې په تیرو قومونو کې بچا دا غینوم هم نه اوریدلې. کله چې په یو قوم کې ښکاره بې حیایي او فحاشي عام شي، اعلانیه فحاشي په یو قوم کې شروع شي، نو په داسې قوم باندې به الله داسې ناشنا بیماریانې مسلط کی چې په ماقبل خلکو کې به د هغې نوم هم نه. نن سبا کرونا وایرس څوک پیژني؟ په تیرو قومونو کې دا و. ایډز بیماری، نن سبا ډینګي وایرس، دا ناشنا مرضونه چې دا ما او تا په خپلو سترګو باندې این او په خپلو بدنونو باندې برداشت کوو، دا د کل عام او د اعلانیه فحاشۍ سبب دی. اسوار له 100 کاله مخکې د الله د محبوب د زندګۍ نه قربان شم دی فرمایلی دي که یو قوم کې چې کل عام فحاشي شروع شوه، دیو به داسې مرضونه ویني چې د هغې نوم به هم په تېره زمانه کې چا نه واورېدلی. 2م نمبر، کله چې په یو قوم کې ناف او تول کې کمی او زیاتی شروع شي، په دې خلکو باندې به قد سالی مسلط شي، د بادشاه د طرفه به د ظلم ښکار جوړ شي، هر شی به ګران شي، د بادشاه د طرفه به په دې باندې پنجه شي سخت شي. نن خپل حالات ته وګورئ د مارو، نن سبا ظلم ستم موږ د خپل ځان تر په خپل شروع کړی دی. حکومتي وخت هیڅ ظالم هم نه دی، موږ ظالمان یو. دکاندار په خپل دکاندارۍ کې انتها ته رسیدلی دی، تاجر په خپل تجارت کې کوشش کوي چې 2 نمبر شسته کی خلکو باندې خپل گاګ باندې خرڅ کی او 2-3 روپۍ زیاتې وګټي. نو چې کله په تاسو ناف او تول کې کمی شروع کوي، نو په تاسو به قد سالی راشي، تاسو باندې به د خوراک سیزونه دا به تنګ شي او د بادشاهانو د طرفه به تاسو د ظلم ښکار سکئ جوړ شي. 3م نمبر، کله چې تاسو زکات ورکول فریق دوی، نو د اسمان نه به بارانونه ودرېږي، که په مخ د ځمکه باندې څاروي زندسري نه وی، نو تر قیامته پورې به تاسو د باران ټکی هم ونی نه.
نن سبا سوکړه او قاصالی د زکات د بندش توجه نه ده. سلورم نمبر واورا، کله چې خلق د الله تعالی او د الله د رسول لوز ماتول شروع کی، کلیان د الله او د الله د رسول خلاف شروع کی، نو دشمن با په دې خلکو مسلط شه، د دې مالونو جانونو با غیر محفوظ وي. پنځم نمبر خبره، کله چې حکمرانان د الله قانون فریق دی او د دې بدل کې بل قانون اختیار کی، نو الله تعالی با دا حکومتونه په خپل مینس کې وران کی، په جنگ جګړو باخته شي. نن سبا د کنه الیکشن ورځې دي، وینې حالاتو د سپو په شانتي د پارټین په ول پرور انختی دي کنه دي ښه. دا وجه صدا قانون د الله پر خوده شه د نوري خبرې خپل شي دي. دا پنځه خبر عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې کله په یو قوم کې راشي بیا خپل حالات په خپل باندې او ویني. نو یو فاغي کې د مارونو نافع او تول کې کمې ده. لا نکلف نفسا، مونږه تکلیف نه ورکو یو نفس لا الا وسعها مگر فتاقت دا غ باندې. و اذا قلتم، کلا چې تاسو خبرې کوي، کله چې تاسو گواہی ورکوي، فعدلوا، نو تاسو انصاف کوي، ولو کان ذا قربا، اگر کوي دا خاوند خپل ولي. نو چې کله گواہی ورکې نو د حق او د رښتیا خبره وکې. ناروا گواہی، دروغ گواہی ورکول د حرام او ناروا دي. یو سړی د گاوند دی، الکه زما سره راشه په دې پوله پټي باندې می داوا کړی دا، او ته وی چې یار د یار د لپاره سر مات نه کی، چې گاونډي د گاونډي د لپاره قرآن او قسم نه غوري وای، دا څه گاونډي دی ښه. قرآن وای دا حرام او ناروا دي. د حق خبره کو، اگر که ضرور ولینی ضرور خلاف ضرور ته وای سیبا ناروا دي راټینګ کړی دا، ظلم دي کړی دی. زه خو تاسو سره گواہی نه کوم، خلاف په دل گواہی ورکم، خو موافقت گواہی تاسو سره نه ورکم. دا کار دی ناروا دی، دا عند الله انصاف ته. قرآن وای د حق خبره کو، اگر که ضرور ولینی. ورپسې وبعهد الله اوفو، او فلوزنو د الله باندې وفا کوي. ذالکم وصواکم، دا کارونه تاسو ته وصیت کیږي په دې باندې، لعلکم تذکرون، دې د پاره تاسو نصیحت قبول کړئ. دا ټول الفاظ نبی علیہ السلام د حجۃ الوداع په موقع صحابه کرامو ته فرمایلی وو. وان هذا صراطی مستقیما، دا نی غلار دا، وان هذا یقینا دا، صراطی لار زما دا، مستقیما نیغا، فاتبعوه، روان شی پدې پسې، ولا تتبعوا، او مور پسې کېږي، السبل په نور لارو پسې، فتفرقا، نو تس نسب کی بکم تاسو لران، سبیله دلار زمانا، فتفرق جدا جدا بکی، فرقی فرقی بشی. یو سړی په نور بس روانی نو فرقی فرقی بشی، دا الله لاره به باندې ورکش. نو دا قرآن دا الله نه غلاره ده. دا قرآن چې کوم احکامات بیانې فدې پس روان شه، دا قرآن چې کوم حرام بیانې وای دقه حرام دی، دا قرآن چې کوم حلال بیانې وای دقه حلال دی. د ځان حرام ما جوړو حلال ما جوړوا. وان هذا صراط مستقیم، او دا قرآن لار زمانی غدا، فاتبعوه، ورفسې شی فدې قرآن پسې، ولا تتبعوا، مورفسې کېږي، السبل فنور لارو پسې، فتفرقا بكم، نو جدا جدا بکی تاسو، عن سبیله دلار زمانا. ذالکم، دا خبر استاسو چې دی، وصاکم به، وصیت کې تاسو ته به الله، لعلکم تتقون، دې د پاره چې تاسو بچ شئ د الله د عذابونو. سبحان ربک رب لا نكلف